واضح معلومه ده چې تصویران استل دا مکروه تحریمی دی. مکروه تحریمی بالفاظ دیگر حرام تویلش. د مکروه تحریمی د حرام سره دغه عمر فرقی سمره فرق چې د واجب او د فرض سره وي. پاړخ د جواز کې چې فرض او واجب سمره فرق لري، چې عمل کې فرق نشته، د عقیدت کې فرق دی، منکر د فرض او کافر وي، منکر د واجب او کافر نه وي. دغه عمر فرق د مکروه تحریمی د حرام سره وي. نس قطعی نه وي، په دې لحاظ منکر کافر نه وي یا مستحیل کافر نه وي، خو باقی په ګناه کې، په ذم کې، په شناعت کې مکروه تحریمی بعینه حرام دی. او حدیث مبارک کې راضی د ترمذی شریف حدیث دی چې ورځ د قیامت کې به د جهنم نه د اور نه جوړه شوي یو بلا راښکاره شي چې هغه به خوله لري، شونډې به لري، او گویا نه به خبرې به کوي، وایي به زه د خالق العزال د خوا نه مسلطه شوي یم په څو نفرو باندې. یو په هغه انسان باندې چې کم انسان د قرآن عظیم الشان حفظ کړي وي، بیا ته یاد وتلی، او یو په هغه کسانو کې حدیث مبارک کې مصورین راځي چې څوک تصویرونه وباسي. نو زه خو داسې یو کس یم چې زه په لاره ځمم، زه ځمکې ته ګورم، ما ته دا پته نه وه چې طالبان زما تصویرونه وباسي. یو کرت په دې 4 ورځو کې ما یو شخص ولیده چې موبایل کیمره یې ما ته متوجه کړه، خو چې ما ورته وکتل حیا نه یې پټه کړه. یعنی زما دلته لا څوک په تصویر نه دی لیدلی. خو بعضې طالبانو راته د دې ذکر وکړه چې نه تصویرات ایستلی کېږي. نو معززو دا خو یو منکر دی شرعي. بیا په مسجد کې، بیا د صلحاو په مجلس کې، بیا په درس د دین کې نو نورم شناعت زیاتی او مورد د اعتراضات وګرځېږي. مونږ تاسې ته ډېرې ګوتې متوجه دي، خامۍ را کې ګوري چې اوس کم ځي چې مونږ هغه ځای را ټینګ کړو. نو دغه څیزونه په کلکه منع دي او دوستان ملګري د تصویراتو کوشش نه کوي. دا د موبایل کیمرې د سره ساتئ. ما یقین وکړئ دا څه وخت نه چې موبایل پیدا شوی دی، ما د کیمرې والا موبایل نه دی ساتلی، ځکه چې کیمرې والا موبایل ساتي خو که نور څه نه کور کې، خو د ماشومانو وړو وړو بچو تصویرونه پې وباسي یا به پې یو ویډیو ګوري. زما والد ګرامی ډېر کلک صوفي دی او ډېر باتقوا انسان دی. مونږه خانداني خواجګان یو، د صدیق اکبر رضی الله عنه اولاد کې یو. نو هغه خواجه سے مبارک چرته چا ورته ویلي و چې داسې یو پروګرام او کیسټ جوړ شوی دی، په هغې کې غزوه بدر ده او غزوه احد ده، خو ډېر تعریفات ورته پس شا چا کړي دي چې ته خو یو ځل وګوره او ډېر عجیبه دي. نو والد ګرامی مې حکایت کوي چې زه یې بوتلم، هغه سړی هم صوفي و، ساده صوفي و، دا علم هم ښه شی دی، تصوف څه چې علم وي نو رڼا وي بیا، خو هغه داسې و چې بې علمه صوفي و. نو دا شی ورته ثواب کار ښکارېده چې دا کیسټ یې چې ته اوري. نو زما والد صاحب یې بوتلم، مېلمه یې کړم چې کله یې دغه کیسټ ولګو دا د ویډیو، او په دې کې دا بدر غزا او دا جالیات دوی جوړ کړي وو، صحابه کرامو نقشې جوړې کړې وي. وی داسې 10 منټو کې زما په زړه ډېره تیاره راغله، او ما ورته ویل چې صاحبه مېلمه دی یم، خو دغه شی بند که بس، دا زه نه ګورم. وی دغه شپه مې دلته وکړه، خوب ګورم یو لوی میدان، او دا میدان بېدبي د معافي د غټو انسانانو د ګندګۍ نه ډک، په دې کې ډېره باریکه نرۍ لار ده، او زه پرې روان یم، او دا جامې او ځان ډېر ساتم چې اوس په دې ګندګۍ ککړ نه شم، او په ډېر سخت تکلیف د دې ګندګۍ نه ووتم. نو ما ته یو ورځ حکایت کوي چې دا هغه کیسټ د ویډیو چې هغه مشتمل و په چند غزواتو باندې او چې یو سړي ته یې پخوانی فکر هم ورچو، هغې کې ما داسې خوب لیده نو چې کم سړی د هغې نه بغیر نورې ویډیوګانې ګوري، د هغې بلا څه جرم وي او څه به یې معنویت کې خرابي وي. نو مونږ خپله الحمدلله د نقشبندي طریقې د تصوف سره تعلق دی. دا څیزونه علما د شریعت یې منع کوي،
تصوف وایي هسې هم بد ګڼي، نو دا مه کوئ. ویډیو ریکارډ زما یو کال خور شوی دی، خو هغه ډېر د ضرورت په بنا باندې و. هغه داسې و چې تاسو علاقه الحمدلله ډېره پاکه ده او دا سرحد کې ډېر زیات مختلف جماعات دي، او هغلته چې مقابل جانب وهابیان څومره وو، هغوی د ویډیو ترجمې او بیانات لرل. یو کال ملګرو درخواست وکړه چې صاحب داسې کمپیوټر والا خلک او دا تعلیم یافته خلک هغوی دا MP3 دا آډیو نه اوري او دې ته تنګېږي، او هغه خلک ویډیو لري ته نه لري. ما ویره دا جایز نه ده، نو زه څه ووایم؟ بیا بل کال بیا درخواست ترجمه کې وکړه، بل کال څو کاله مسلسل، او ما به دې کې استخارې هم کولې چې دې کې ما ته دلیل خو نشته شریعت کې، خو چې داسې څه دې په لحاظ چې زه یو ضرورت دی که څه خوب کې څه لاره وښوده، هېڅ هغې کې به مې څه نه لیدل. نو بیا د ملګرو په مشوره باندې ما داسې سوچ وکړو چې ځکه یو طرف ته کراهیت دی، بل طرف ته د دین پکې اشاعت دی. یو کال ما صرف ویډیو د ترجمې او د مناظره کورس پرېښې وه چې هغه هم نشر شوې ده او خوره شوې ده. نو زه شدید مخالفت کوم د دې شي که دا محض تصویرات دا، نو بیا څه فایده لري؟ یو تصویر د چا ساتل د ځان سره او بیا په جب کې ګرځول، هغه د ټول عمر د پاره یو بت ځان سره ګرځول، دغه روا نه دي، ناروا دي. په کلکه یې بدي بیانو، په کلکه یې منع کوو. تاسو هم د دې کوشش ونه کوئ، که ما بیا څوک ولیدل نو په سختو الفاظو به یې خفه کړم چې هغه زموږ مخامخ هغه تصویر وباسي.